د حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها خپل پلار په بستر نه کېنول. ام المؤمنین حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه وړاندې د عبید الله بن جهش په نکاح کې و. دواړه ښځه خاوند یو ځای مسلمان شوي وو. د حبشې هجرت یې هم یو ځای کړی و. هلته چې لاړل خاوند یې مرتد شو او په خالق ته ابتدا کې مړ شو. حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د کنتون زمانه حبشه کې تېره کړه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته د نکاح پیغام ولېږه او د حبشې د بادشاه په معرفت نکاح وشوه. څنګه چې د باب په ختمېدو د بیبیانو په بیان کې به راشي، نکاح نه پس مدینه منورې ته یې تشریف راوړ او د صلح په زمانه کې د دې پلار ابو سفیان مدینې منورې ته راغی چې نبي علیه الصلاۃ والسلام سره د صلح د مضبوطۍ دپاره خبرې اترې کولې. د لور د ملاقات دپاره لاړه. هلته بستره غوړېدلې وه، په هغې کېناستو. نو حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هغه بستره زر غونډه کړه. پلار یې حیران شو چې په ځای د بسترې غوړولو هغه غوړېدلې یې هم راغونډه کړه. تپوس یې وکړو چې دا بستره زما قابله نه وه، ځکه دې راغونډه کړه، یا زه د دې بسترې قابل نه وم. حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې دا د الله تعالی د پاک او د خوږ رسول صلی الله علیه وسلم بستره ده او ته مشرک ناپاکه یې، په دې څنګه کېنولی شم؟ پلار یې په دې خبره ډېر خفه شو او ویې ویل چې ته ما نه جدا کېدو نه پس بدو عادتونو کې اخته شوی یې. خو د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په زړه کې چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام کوم عظمت او قدر و، د هغې په لحاظ هغې کله دا برداشت کولی شوه چې یو ناپاک مشرک پلار وي یا که بل څوک د نبي علیه الصلاۃ والسلام بستره باندې کښېني. یو ځل یې د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه د ساخت د لمونځ د 12 رکعتونو فضیلت واورېده، نو همیشه به یې دا په پابندۍ سره کول. د دې پلار چې د هغې کیسه اوس تېره شوه، وروسته مسلمان شوی و. هر کله چې د هغه وفات وشو نو په 3مه ورځ یې خوشبويي راوغوښتله او هغه یې استعمال کړه او ویې فرمایل چې ما ته د خوشبويۍ ضرورت و نه شوق، خو ما د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه دا فرمایلي اورېدلي وو چې زنانه ته جایز نه دي چې د خاوند نه علاوه چا باندې د 3 ورځو نه زیات غم وکړي. البته خاوند دپاره 4 میاشتې 10 ورځې دي، ځکه خوشبويي استعمالوم چې غم ونه ګڼلی شي. هر کله چې په خپله یې د وفات وخت راغی نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یې راوغوښتله، ورته یې وویل چې زما او ستا معامله د بنو وه او د بنو په خپل منځ کې څه ناڅه خبرې باندې لږ ډېر خفګان راځي. الله تعالی دې ما هم معاف کړي او تا هم. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وفرمایل الله تعالی دې تا ته ټول هر څه معاف کړي او معافي دې درکړي. دی چې واورېدل ویې ویل چې ما ته دا وخت ډېره خوشحالي راورسوله. الله تعالی دې تا هم خوشحاله او تر و تازه لري. دې نه پس دغسې یې ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته یې هم سړی ولېږه. پیدا کې لیکي د بنو په منځ کې داسې تعلقات وي چې د یو بل شکل لیدل هم نه غواړي، خو دې ته دا فکر و چې د دنیا څه معامله ده هغه دلته ختمه شي او د آخرت پیټی په سر پاتې نشي. او د نبي علیه الصلاۃ والسلام د محبت او عظمت اندازه خو د دې بسترې د معاملې نه معلومه شوه.